باندې نو په کلی باندې وو ونظر په کته افراد ته و الا دا مطلب خاصه افراد په حکم کې منظور نظر دي چې افراد پکې دي او افراد خو کمیت دي غینه مقداري كلنا وبعضا فإن بين كمية أفراد كلنا وبعضا بيان شيء كل بيان كمية مقدار أفراد كلنا وبعضا فمحصورة صوتوي أو بيجي كم كلية أو جزئيات تقسيم تشارك لها نكو بحكم بكل ما نشوف كلية أو كم هو بعض من شرا جزئية كنا بحكم بكل شيء كلية حكم باش جزئية أبي ما تعطي بعرف شو شو إجابة أو سلبا جسلو قدير وش موجبة كل موجبة سلبا ده تسكى ما شو ده حرف سور من بيانه ده هري جدا جدا وذكر ده سلوك اسمه وما به البيان سورنا أو بكم مثل بيان أفراد كي جاسره أغا حرف سورة تويخا أو ما تستطيع هذا كان مأخوذ ده سور البلدنا وإلا فمهملة وإلا كم سلقي يعني إن لم يبين كمية أفراد وبيان كمية أفراد نوشة وبيان كمية أفراد نوشة السجدة هذا مهملة تكشف نخلص خلاص ما تنفعش كتبوش والموضوع هذا تقسيم للقضية الحملية ما تستني الأول كسر ما تشدد تقسيم شروجه واسمه حملية يعني من قضية بتوقف مجموعة حملية وشرطية بدي حملية جوز تقسيمات شروجه ما خد شبك تقسيمون إذا بتستبركم قضية حملية باعتبار الموضوع ما تستوي باعتبار الموضوع باعتبار الأساس يعني باعتبار حال الموضوع أو موضوع تقولونه تقسيم بقي كوه دیو زما ته ګوره چې هر تقسیم لپاره په یو شکل چې شتا تقسیمات مختلف تقسیمات د هر تقسیم خپل یو خاص اعتبار به بیانې کله تقسیم بعد تقسیم باطل لغه تقسیم بعد تقسیم سره څنګه یو ځل تقسیم شي تقسیم خو بیان د اقسام ته وي چې تقسیم بیانې او نو ما ته خبرك ولا کنه باعتبار الموضوع شو ولذا له حذاء او دا خبره چې ما کړې واز بکې د دې لحاظ شی په تسمیه الاقسام په نوم خو د قسمونو کې حال الموضوع ده حل چا دغه حل تکتل شي فيسمى ما موضوع دا دقه من تپوږي چې ورته موضوع شخصیت وعلى هذا القياس بسيزا کنه چې موضوع کې نفسي طبيعت جو طبيعت ما حصل د افراد شی محصوره ومحصل التقسيم حاصل د تقسيم ده چې ان الموضوع ما جزئي حقيقي نه ما يبقى جزئي حقيقي يا بس كلي حقيقه كچاره جزئي اضافي كلیم کېږي شي کنه دا شي جزئي اضافي دو اي كلي شو کېږي حقيقه سره ذکر یا جزئي حقيقي كقولنا هذا انسان هذا شخص تبع اشاره کنه او كلي يا بكلي يا بس يا موضوع من الكلي كلي وعلى الثاني بدي كلي في صوره كيف اما يكون الحكم على نفس حقيقه هذا الكلي فنفس حقيقه الكلي باندې وطبيعتي لنفسه وطبيعته سمع يعني من حيث هي من حيث يسمى بين نظر په کې د افرادونو بالکل قطع وي صرف په نفس ماهیت باندې نظر خطاب بني او على افراده او یا به حکم بچامني په افرادو على الثاني بنا بچامني بنا په ثاني باندې حکم په افراد باندې وکنه فاما يبين يو بين شيء كميه افراد المحكوم عليه كميه افراد المحكوم عليه بان يبين ده بان ذکر کنه تصویریه چې دا نشماري چې ته کنه چې کمیت بیان شي مقدار بیان شي نو زین د درجه کې بداو به کوم چې د لستي شل دي کنه پوښه به شمار به خي نه بان يبين ان الحكم على كلها او على بعضها كله بعضه بوسري او لا يبين ذلك يا بدانه بیان شي بل يهمل بلکې هغه مهمل پرې خو ده شي مهملي اوله تصمیم خارج شوخه يعني کمیت د افراد باندې مهمل پرې خو ده شي دا یې ذکر نه شي فالاول شخصيه اول كما هو حكم بالشخص الشخصي والثاني حكم بنفس طبيعه من يجسر طبيعه والثالث حكم بجمع بكل من شيء بنظر سره افراد او داغي كميه بيان شيء يسوق شو محصوره شو والرابع او حكم بافراد شيء او كميه افراد نو بيان شيء مهمله ثم المحظوره ما تستويل ان بين فيها ان الحكم على كل افراد الموضوع في كليه وان بين ان الحكم على بعض افراده فجزئي وشو كل جزء شو كان او كل منهم مع واحد اما موجبه او سالبه يبقى حكم يا بكليه ويا بشيء حكم سلبي جو او كل يوم موجبه وسالبه شو او جزئيه مستشفى نو طول محصورات اربعه جو دوخه موجبه كليه موجبه سالبه كليه سالبه جزئيه ولا بد في كل من تلك المحصورات الاربعه التي اري محصورات اربعه من امر امر فكار ما تستني حرف سرخه يبين كميه افراد الموضوع كميه افراد الموضوع بيان كي كنا يسمى ذلك الأمر بالسوري أمر تسوي سورة وي سورة
أخذ من سور البلد هذا مخصوص شان ولا تسمية وإذ كما أن سور البلد محيط به لكن سنجا سور البلد محيط بالبلد كذلك هذا الأمر محيط بما حكم ما عليه من أفراد الموضوع فأفراد الموضوع من حكم شيء داغية تعدد كلية كم من يعني فسور الموجبة الكلية والموجبة كلية سور شو كله لا من استغراق إيه كل إنسان حيوان ما تقول إيه لا استغراق لا استغراق كنا وما يمكن مستلام استغراق شيء قال سنة ها إن الإنسان لا في خصوص إلا استثناء يجوا حكم تقولوا هذه إن الإنسان لا يفهم ذا وما يفيد يا لا استغراق شو وما يفيد معناهما من أي لغة كانت بهر جبك جدا كارسوكي لكن فارسي وبختو بورتودريو كهر تكوي هر إنسان دل تشتالك هر قسم شيء دل تشتم وينه أو فارسي كم هذا استعمال أردو كم هذا استعمال خان لكن لا يقول لك ما يقال في الفارسي هر إنسان حيوان أصلا وصول الموجبة الجزئية بعض وواحد بعضهما وواحد وما يفيد معناهما ما يفيد معناه لكن نكرة شيء تشكو كشيء بإثباتك يوم نكرة شيء سياق تشاكي نفيك أخو سشوا استغراق شوا خدا ده شوا خدا سالبي ده براجع خا استغراق سلبي ده براجع كنا سلبي استغراق كي ما خدا براجع خدا بإثبات كشوا كشيء وصور السالبة الكلية أو صور ده شا أو صور ده شا ده تشي ده كميو وصور ده سالبي كلية وده شو كنا أخلا شيء ولا واحدة ده قبل ما تستزوي إيه نفي جب أنا كرجة باستغراق بتشاكي أو صور ده سالبي جزئي أقدر يقول كده ليس بعض ليس كله وما يرادفها وهذا شيء تيسر سوق مرادفته إيه هذا ليس بعض ليس كله نيجي فرق شتى ما تقول إيه نيجي سفرق شتى نيجي فرق شتى قطبيك إن شاء الله تبعينه يسلم كخا تلازم الجزئية لازم يلازم ملازمة باب مفعلة زمير بديك راجع دي چات دي مكملة سوق ملازمة ده أو تلازم كان لازم يلازم ملازمة ديوي لزوم من كل جانب لزوم من الجانبين كم باب ده باب مفعلة ديك تلازمه باب مفعلة استعمال بالله يعني ده مهملة أو جزئيات مهملة جوي جزئية بوسر خام خاصة دقيق چکم زه مهمله صادقه نه الته به جزئیه صادقه او چکم زه جزئیه صادقه الته به مهمله صادقه خوش لزوم څه دوی امتناع الانفكاك څه لزوم معنی مکه عدمه یعنی امتناع الانفكاك نو وجود د مهمله ممتنع الانفكاك ته د چانه صدق د مهمله ممتنع الانفكاك ته د صدق د جزئیه ممتنع الانفكاك ته پوښ يعني دانش کې د جدادي او د صادقي او دارنګي د جزئي صدق دا ممتنع الانفكاك ده د صدق د شان د مهملين تلازم معنی ذکر د ملازمه معنی ذکر ها با ينفعل لا لزوم من كل او د لزوم معناهم زرو کپکیتا څه دوی امتناع الانفكاك امتناع الانفكاك ده هر واحد د طرفه ده څه مطلب ممتنع د انفكاك د صدق مو د مهملي د صدق د جزئینا او د صدق د جزئي د صدق د چانه مهملینا دغه معنی کته څه خبره کوم اوس په دې ما پوه کوي او قوله وتلازم الجزئيه علم ان القضايا المعتبره في العلوم المحصورات الاربعه وتاته پتا چې په علوم کې چاکي او معتبري قضيه چې دي کنه هغه کوم دي هغه محصورات اربعه دي لا غیر نور ندي څه کوي نور څوک دي اوس موږ د حملې قسمونه ذکر حملې قسم اول شخصيه بل قسم سوق وطبيعيه بل قسم سوق محصوره ومحصوره بها سلوك قسم ده تكفى وبل سوق مهمله ده دب ولد شارع عنوان کې خو علم جهل نزانو باسا پوشا جهل ترون روزا یو خبره ده کومه چې معتبري قضيه په علومو کې محظورات اربعه دي لا غیرو سره د چانه کې وکړه شخصيه معتبره نه ده طبيعيه معتبره نه ده محصوره
محصورات اربعه محصوره خو جو هر قسم خو بچا کې بني په اقسامو کې بني کنه محصوره خو نه د محصورات اربعه دي دا معتبر دي مهمله ته څه مهمله د جزئیه سره ملازم الوجود ده چا سره او جزئیه معتبره ده ولی معتبره ځکه دا یو د محصورات اربعه نه ده نو په اعتبار د جزئیه سره اعتبار په مهمله کې عمره لیکن په تبع د غیر ښه په تبع د چا یعنی ابتداءً د اعتبار نه ورکړ شي د جزئیه له د مهمله له د دې اعتبار د وجه د چا نه اعتبار د چا نه د محمد غیر نه د غیر څوک دی او جزئیه معتبر وکنه ځکه جزئیه د محصورات نه نو او دا د غیر سره ملازم الوجود ده نو دا غیر په اعتبار سره اعتبار د دی راغی کله نو معتبر نه ده نو اوس دې تاسو دا چې تاسو دعوه وکړه ډیره زبردسته چې معتبر په علوم کې یوازې محصورات اربعه دي شخصیه نه ده تبعیه نه ده ولې نه دي چلې څه ګناي کړل ها او مهمله خیر تبع د چا شو او شو کنه نه خلاف عدم اعتبار نشه اعتبار ولو بتبع الغير اگر کې بتبع د غیر سره شو خو عدم معتبر څوک شي او تبعیه ولی دا خبره به اوس کو او دا غینه مخکې تلازم وجودي په مابین د چا کې تلازم په صدق د چا دی به اول خبره تاسو کې چې دا څه وجه ده چې مهمله او جزئیه دی ول ترسلي لازم او ملزوم دي چې دا یو صادق نو دا بل به صادق دا ځکه زه تاسو خبره کوم دی دا کیف خپل شان مناسب زه ته خپل مناسب کوم څه کوه به وګورو چې زما خبره ده برابر ده کنه یو ځکه جزئیه صادقه شو اسمه ته بل سره باس څه صادقه شو هغه سالبه ده او موجبه ده خو جزئیه ده جزئیه موجبه جزئیه یا سالبه ده خو جزئیه صادقه شو نو جزئیه چته وي حکم په بعض افراد باندې څه دوی او مهمله کې حکم په افراد وي بعض او کل پکې نه حکم بچي پای کې دا دغه نه هغه نه حکم دغه ساکتي حکم په افراد باندې نو چې حکم په بعضو افراد وشو نو دا بعض هم افراد دي کنه نو چې کوم نه مهمله د جزئیه صادقه شو مالته مهمله خامخا صادقه کنه ځکه مهمله د خپل صدق د لپاره وجود د افراد غواړي او افراد خوشته کنه نو ولی چې جزئیه صادقه شي مهمله بنه صادقه جزئیه د صادقه شي مهمله د صادقه خبر پوه شئ څنګه پوه شئ نو د صدق د موجبین د صدق د مهمله لپاره میدان جوړ دی ولی مهمله د صدق لپاره څه غواړي حکم علی الافراد اولی په جزئیه کې حکم په افراد دی که په طبیعت دی نو دی کنه په افراد دی کنه دا مو چې کوم ځکه چې افرادی کنه خو دومره چې الته چې کله جزئیه نو بعضو ټکی باندې به تشریح او چې کله مهمله جوړه الته بعضو کټ کړو مهمله نو عقل چې کوم دی دا جایز غني پوش عقل وای چاو چې چرته جزئیه وي نو مهمله دي صادقه شي ٹھیک شو خدا صدق د کلیه سره مشته ګوره شته کنه شته ولی الته افراد دي کنه چې کله الته افراد دي چې مهمله وای چې افراد افراشته دا خصوصیت د جزئیه سره نه ده دا د کلیه سره مشته یعنی صدق د جزئیه لکه څنګه چې حقیقت د جزئیه د داعی ده صدق د مهمله ته په دقه ځکه چې په کوم ځای کې جزئیه صادقه شي نو حقیقت د چا د کلیه هم داعی ده صدق د مهمله ته ځکه یو شی ابي نشته یو شی ابي مانع نشته د صدق داغې نه کنه مهمله د خپل صدق د بار حکم علی الافراد وایي او کلیه کوجه حکم علی الافراد ده فهمې کنه فهمې اوس دارته وای چې جزئیات صادقه شنو مهمله ده خو تاسو تلازم ویل کنه ملازمه ویل کنه نو جزئیه چې صادقه شنو مهمله خو راغله او چې مهمله چرته جزئیه ولا صادقه ځکه چې کوم نه مهمله صادقه شنو نو حکم بچاله اوس دا اخوا کې دې چې په کلی کې دې چې بچي دونه کې دې نو کوم حکم په بازو چې بیا جزئیه صادقه ده او کوم حکم په کلو نو په کلو کې باز شته نه بیا جزئیه صادقه ٹھیک شو
دا ما تاسو دا قصه وکړه چې ملازمه بین صدق الموجبات او بین الجزئيه وصدق المهمله پوه کته ګورئ وذلك اذا انحصار د قضايا او معتبرو په محصوراتو کې دا قصه سم قصه ده دا صادقه خبره ده چې قضايا معتبر په محصوراتو کې یو قضايا معتبره یوازې محصورات اربعه ولي لان المهمله والجزئيه متلازمان مهمله او جزء متلازم دي واسمه ولي متلازم دي بل متن کې تلازم الجزئيه دلته متلازمان ولي اذ كلما صدق الحكم على افراد الموضوع کله حکم په افراد د موضوع باندې راغی چې د مهمله کې تقصی کنه فی الجمله څه مطلب اخو په واقع کې په کله کوم باوجود دا تاسو نه کوم خو چې مهمله راغله حکم په افراد راغی او چې حکم په افراد راغی نو صدق علی بعض افراد او بعض باندې راغی ولی که چرته دا مهمله په نفس الامر کې حکم په بعض باندې و په حقیقت کې حکم په بعض جوړه جزئیه راغله او قدامهم ها جبیا جزئیه راغله کلیه قرآن راغله مهمله هم مهمله خبره کوو نه چې مهمله یو ځای کې راغله نو خامخا به جزئیه راځي ولی څنګه مهمله چې ځای راغله حکم په افراد دی حکم په افراد اخو چې زله ټونو کوم یو په کلی یو په بعضو نو کو په بعضو جبیا جزئیه ده او کو په کلو نو په زمن د کلو کې بعض شته نه وبالعكس او بالعكس مطلب چې حکم په بعضو باندې راغی نو حکم په نفس افراد باندې راغی ولې راغی په بعضو باندې راغی دا بعض افراد نه دي خدا خصوصیت د جزئی سره نشته ماته توختیری دا چا سره دی کله کلیه سره کلیه چې چرته هم مهمه صادق شي دغه جزئی چرته وي څنګه چې د صدق د مهمه د پر حکم الافراد پکړل او حکم الافراد هم په کلیه کې شته هم په جزئی کې شته په کلیه کې شته فالمهمله منذر امداد الجزئیتین کوم نو کومه دین ما ته ګور چې کله دی وایي چې محصورات اربعه څه دي هم دا معتبر دي محصورات اربعه څه دي نو څوک معتبر شو اصلا مهمله معتبر شو په اعتبار د جزئیه په اعتبار د چا ځکه دا راځي سره مدل داخله شو خپل مهمله مندرجه تحت الجزئیه اندراج څه یعنی دا غي په اعتبار سره دا معتبر شو شاف اعتبار سره په اعتبار تخبره والشخصيه بنفك لا نشوف پات شوي والشخصيه لا يبحث عنها بخصوصها ما تقول په علوم کې د شخصیت زکه باس نه کیږي چې هغه د یو شخص نه باس کوي او شخص چې کوم دی په معرض د زوال کې شخص سره انسان په آدم علیه السلام نه تر دې وخت پر انسان باقی دی کنده باقی په زمين د اول چې انسان چې آدم علیه السلام پیدا شو په زمين د آدم علیه السلام کې انسان په دنیا کې متحقق شو بعد داغه د رحلتنا بیا داغه د زمانو یا زمان چې لاړو د زمانو وهکذا ترنه پورې چې کوم زمان استه کوم بچیشته چې دا و په اوکي نو نوع نشو زایله او افراد څه شو افراد باندې زوال راځي روان دي نو فرد باندې شخص باندې زوال لږ او علوم کې د دې شنه باس کېږي چې هغه سي چې هغه زایل نه وي ځکه علم کمال له او کمال په هغه شي کې چې هغه بدی وي ولا يفاس عنها بخصوصها ولي لانه لا كمال في معرفه الجزئيات كمال نشته معرفه تشاكي لتغيرها وعدم ثباتها ويتغير ده رشانه واسمه ده ګوره د زید نماز شروع ده نو چې کتاب جوړ شو موضوع زید نماز کې نو چې زید د صبر وجه خبره وکړي زید نو چې زید مرشو ختمه کتاب من څه کې قصې شوې شوې د زید قصې شوې دا موږ یې دې ته وایو کنه چې سبب د کمال د انسان ګرځي څه ګرځي نو پای کې څه کمال بل انما يسعرها دا بخصوص هذه ولوي بخصوص هذه باسني کی ما دا ورجي دا د تک خبري اظهار دی بل انما سره کې دا بخصوص هذه څه کوي چې په زمن د محصولاتو کې باس کیږي په زمن د چا کې ولي ته چې محصوره کلیه وي ته چې كل انسان حيوان نو كل انسان دا كل چاته دا كله چاته كله د بعض حديث افراد نه نو افراد څوک دي او جزئیات دي څوک دي زید عمر بکر نه دي د شخصیت باسو نشو
ایم اشخاص نه باس نشو خدا دا دی بخصوصیات باز نه کیږي شخصیت بخصوصیات باز نه کیږي او كل انسان حيوان دې مطلب زید حيوان عمرو حيوان بکر حيوان دا كل انسان حيوان دا غیر شخصیت نه دي څو شخصیت دي چې څومره انسان درنه څومره افراد دي دومره شخصیت الذي رجع تعرف شو كل انسان حيوان زيد حيوان بكر حيوان خالد حيوان ده ده الشخصيين باس نشو ده بل انما يبحث عنها ده الشخصيات باس كيجي في ضمن المحصورات في ضمن الشاكل الذي يحكم على اشخاص اجمالا واجمالا كان ذكرت كل انسان ده حكم بزيد عمر بكر ده اجمالا تفصيلا دي تو كانت زيد حيوان بكر ده تفصيله اجته كل انسان کی ټول راړو د اجمالا حکم نشو دوی ښا دا هټک شو ځا شخصي نه باز نه کی دوی د ادمي سو ثبات نه دوی د زوال نه ماته کو تغیر دا وین ایوا دا راته وای چې دغه نه ولې باز نه کی تبعیه ولې د نفي د لاندې راغلا څوک تاسو وی په علم کې د محصورات نه باز کیږي لا غیرو تبعیه پکې وجه دین او باز نه کیږي سمعوا تبينا بازنكي ولا هذا في لا تبعيون ولا في بازنكي والتبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا هذه نكي باز في علومك أصلا دار يصير لك شداغي نغنى دشانا ده محسوب ده شخصيين هو استقلالا باز نكي ده بخصوصها خو په تبع د محصورات د باز شیو کنه خو د دین بالکل باز نه کیږي په تبع د محصورات د باز شیو خو د دین اصلا لا نقول اي لا بنفسها ولا في ضمن المحصورات ولي اسمه د ګورجی د بتا دغه سو اصل کې څه کار دی کنه چې منګه باس کوجی د چانه کم منګه ګورته دی په حصول کې اس کمال نشته ولې ما ته کوجه کمال چې کم ده هغه په حصول د علم حکمت کې ده د علم حکمت تعریف داري علم حکمت تعریف موږ تاسو کړل کنه چې علم ده په احوال د اعیان د موجودات خارجو علم ده په احوال د موجودات خارجو علم ده په احوال د موجودات خارجو علم باحوال الموجودات الخارجيه على ما هي عليه في نفس الامر بقدر الطاقه البشريه من اوساط الناس حكمت صدق علم ده علم والعلم باحوال الموجودات الخارجيه علم ده باحوال الموجودات الخارجيه او تبعيه ده موجود خارجي نه باس نه کوي ارجانه کوي نو علم او حصول کمال په حصول د حکمت کړي او حکمت باحث ته د چانه د موجود خارجي او د موجود الطبيعي موجود خارجي نه دي لهذا دا هنا بالکل باس نه موجود خارجي نه ده موجود الطبيعي ما تقرا موجود في الخارج نه ده لکه په خارج کې افراد موجود دي کنه او دې کې نظر د افراد نه قطع نه ده اګه په دې کې نظر د افراد نه قطع نه ده نو څه موږ د شانه باس کو موږ په طلب په صدد موږ په طلب د کمال او کمال په حکمت کې ده او حکمت باعث د موجود خارجنا او موجود طبيعي من حيث انه موجود طبيعي ليس موجودا في الخارج فما لنا بها زمون دا غي سره ست تعلق پات شو د چا سره د طبيعي سره سنت گزار کړه تلا پړن کته ولا څنګه کته ولا تلا پړن پیژنې دا زموږ د شاړي کې پول تسین باندې اوس شلې دل قطعوه الان للخوف وش والتبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا وليه فإن التبايا الكلية إن التبايا الكلية اسم شو ده إنك أنا
رسل غير موجودة في الخارج دي خبر شو إلا منين حسن قرار سكن سكي خدای بندا غير موجودة في الخارج هو شفي اتصل بيورغو فلا كمال في معرفة أحوالها فلا كمال چې موجود في الخارج نشو نو کمال نشته په معرفت د احوال د دې کمال د ګورا ولې اذ الكمال انما هو في الحكمة والحكمة باعث عن معلوم عن الموجود الخارجي وزدا سره لګي من حيث نفس مفهوم يعني والشابه وجي چې التباين الكلية ولا موجود ما تقول جاي ترى فإن التباين الكلية غير موجود اعتراض بچو طبيعت الكلية بخبله موجود نه من حيث المفهوم ومن حيث الشيء تحققها في الافراد موجود ده كده وانما من حيث نفس مفهوم يا زاخلم لا بس هيك نكتك سلكي يعني ما اخذت النظر عن افرادها كما هو موضوع تبي اصلا موضوع تبييره موضوع تبيير سو قطع نظر الافراد النوصل لا من شيء من حيث تقوى في ذمن الاشخاص نبذ من تقوى في ذمن الاشخاص ياخذ مشتكنا غير موجود فلا كمال في معرفة أحوالها فانحصر القضايا المعتبرة في المحصورات الأربعة موضوع موجود محمول جالس محمول خارج موضوعها محمول شيء تشال ثابتي تشال ثابتي غنشته محمول جالس دي كلمة أخرى بس خبرك وين وثبوت شيء فرع ثبوت المثبت له ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ده فرع ده ثبوت المثبت له يعني ده بقى على كيجي ده ثبوت شبه شيء بقى ممكن شاغ مخي مثبت له چې کوم ده غوي مثبت له څوک دی نو مګر موضوع دا خو پکار دی دا پکار چې دین کوشه په د دې طریقې وجود څلور قسم دي څو قسم دي خدام ته کده درې قسم وکړي ها څو قسم وکړي درې قسم كم يابا وجود موضوع محققا يابا وجود موضوع مقدرا يابا وجود موضوع ذهنا توش فنالي بقى بصدق بنزا قسم ما حمد هذا شو يقول لي كم وجود الموضوع محققا وجود الموضوع مقدرا وجود الموضوع ذهنا فكار ده وجوده هر یو واحد سره چی د دې دریونه هر یو طرف سره برمزه درته ولا بد في الموجبه موجبه ځکه وای کنه چې سالبه چې کوم ده حسن چې دی وشن نفکه هدي نو هي د سالبیت د صدق اعتبار دوه طریقې دي یو دا چې موضوع وي خو محمول دی سلبي یو دا چې د سلب د پر د سالبیت خداره چې محمول موضوع موجود نه زید ليس بقائم ولی زید شته خو قیام ولا نشته یا زید د سر نه نشته زید ځکه ولر نه چې زید شته نه د طرق د صدق د موجبي د سالبي دو شو یا په دې طریقې چې د سر نه وجود الموضوع نه یا وی خو محمول ورسره ثابت نه
برمتن كده ولا بد في الموجبة سكت بعد إخراج سالبة كده خبر نشتا موجبة كده خبر دا خبر ضروري ده من وجود الموضوع إما محققا إما لبار تفسير يا وجود الموضوع محققا فهي الخارجية إيش قصيدة بخارجية دا تقسيم باعتبار وجود الموضوع سرشو جا سرشو أو كنا وجود الموضوع فكم نوع ده وجود سرده دا تقسيم لحملية يو تقسيم لحملية تيرشو أبا اعتبار ده جا سرشو ده حال ده موضوع سرده موضوع فكم حال كده شخص ده كلي ده جوسي ده طبيعت معنى حكم ده طبيعت حكم ده باعتبار ده جا سرده ده وجود ده موضوع سرده ده وجود ده موضوع ده كم نوع ده وجودنا ده محققا لك مقدرا لك ذهنا لك إما محققا فهي الخارجية أو مقدرا فالحقيقية أو ذهنا فالذهنية هتبتر بشاسة الشارع ده نسبة كم يوضي ده نسبة ده بالنسبة ده قرر النسبة قلنا راو بالنسبة جد المدار ما تقرأ ده موجب والي او ده سالس الوالي ده شرطيين بدي باندري اجا بدي باندري فاعترافي باندري لنا چې مدار د موجب والی د سلب والی جواب د سلب والی چې دې شرطي ته موجب هم که سالب وي په چا مده دې ته نسبت بیني وایي څه ته بین د ټول نسبت مجيوب ومسك وده حكم يرتكب بالتسهيل بالثبوت بالانتصار بالتسهيل بالثبوت دقة نسبة كذا لا نسبة بيننا نسبتي هتسرق بالسكوت سرق حكم شيء بالسكوت معنى يعني بشتوالي ده دوم نسبت معنى بتقدير ده أوله ده نسبتنا بدي سكوتنا معنى صح دا دویم بوی النهار موجودون با دا تقدر دی برلاش دلتا مولی دو برا سوری که سبوتی دا نسبت کنو ده بینی بسبوتی فسبوت چاما ده نسبت با اکنو ده دا بینی طرفی نو الطرفی دا غیر سبوت او دا سلسل زمن کارشتا اگر سبوتی وی لکه دلتا شده او په سلبي کې په دې ځای مثال کې کم یو دا په طرف کې چې کوم نسبت د داخلي د موجبوالي د سلبوالي د شرطیې په موجبوالي او په سلبوالي هیڅ اثر نه پروزي د دې په موجبوالي او په سلبوالي اثر د چا نه پروزي د بیني نسبت په ایجاب په ثبوت او د بیني نسبت په سلب ځواب څه پوښتنه کم یو او دلته مطلب کې بیني نسبت څه کوي هغه ایجابي څه کوي چې دلته تم دي شي د دې ثبوت دا مطلب دی چې دا دویمه کله اوله قضیه وی دا دویمه قضیه به وی کله یعنی که شمس طالع وی نو النهار موجود به وی کبه نه او لم تكن الشمس طالعه وی صح نو النهار ليس موجود به وی کبه نه ویبا نو دلته د ټول موږ په 50 سره شو سکون سره چا شو دلته سکون دا سکون چې موږ وایو دا چا سره کته لګي د نسبت بیني سره لګي ښه دغه ځکه خلک خطا شعر په اخطا الناس فيه هو شي کنه شو مستند زغل زه ته ما ته خو خیر
وما ته د سلبي مثال وکړه چې په څه ډول د سلبي مثال وکړه listo ګوره كانت الشمس طالعة فالليل نعم كانت الشمس طالعة فالليل ليس فيه دلتا مقرسك أول إيجابي ده كم يوم او ليس من الناس البري فدلتا بيهو دبس الفلسفة جزء ولا بس الفلسفة چې وایي کدا اول نسبت وي دا دویم بوي وګورئ چې دا اول وینه دا دویم بوي چې شمس تعالی وینو دا الله ليس موجود دا بوي کنه دا بیا په حکم پوښتنه سره کو د سل مثال پاتو چې حکم پس په سل سره نه بچا په دې ثبوت سره نه په سل سره هغه دي نو سره راوي كانت الشمس طالعة وشكل فالليل ما صغير خراب دي سوي فمرنا قتلهم فالليل شبابوي دلتا سقوط الحكم ممكن لك انت بدلت اولت لدينا ليس بتتفاول لا ليس دا به د جملې په سر کې البته تاسو سره کله خلک وایي کړو سره نو کوم ځای بلګي ته حملیه کې هغه ليس منځ کې راځي هغه ليس موجود خو د دې ليس منځ کې نه راځي دا په دې سر کې دی توپ ته دې نه کوم د منځ ولې حتی چې کوم ځای کې نسبت سلبي دی خو دا گزار ته کوم نه کې دا اول نه کې مسمى عشان ايش ده كده ليش انت المؤسسه كتلوي ليس البتة اور ليس البتة ورده دې کو سره ما څه راځي هغه سره ما سره ویش کو دا ول دا نه دا خدستاتي ورمین او شپبي دا خطا ده سلوي دا کوم بچاسو دا حکم بچا سره وکړه په سل سره وکړه سل د نسبت د تقدیر د نسبت دا نسبتو دا نسبت ثبوت نه دی د دې نفي به وي کنه او د دې نفي کوم ځای کې دی په اول الجمله کې دی د دې نفي نه په کوم ځای کې دی دا غي محل سر د جملې دی صدر د جملې دی چې وایي په صدر د جملې کې براشي دلته حکم 50 سره مثلا دلته طرف سره د مکان دلته طرف کړو ده اشرف تعالی بینی ایجابي ده او دلته څوک ده الله موجود دلته بینی څوک ده ایجابي ټول ایجابي ده خو لیکن د دې د ایجابیت سره ایجابواله د شرطي هیڅ تعلق نشته تکشف دلته قد شرطیه سالبه ده ولې سالبه ده ځکه بیني نسبت سلبي دی کنه زه تا ته ګورم څه چې د موجبه او د سالبه فرق کوي څه فرق کوي دا به موجبه ده باندې سره دلته مشبوه سره دلته مشابه سره سره او سالب کا حرف سالبه کوم عدد تسب کوم ځای کې ده بسر کې ده څه شو او کنه دا سکوت او سر دلته چې وایي نفي چې وایي دا کوم ځای د طرفینه په اړه کې د ستاره په او هغه طرفي هر څه کې دي کنه څه کې دي هغه ثبوت کې دي نفي کې دي هغه ثبوت کې دي څه ثبوت څه کې دي وګورئ کله سمدار په نهر موجود دوه ثبوت نه دي طرفین ور او دلته دوه سلبي نه دي دغه دي کوم مثال کې لم تكن شايف په نهر لازم موجود دوه سلبي نه او بس کې ثبوت نه کنه او پدې کې چې تمنه اول ثبوت ته تم سلبي نه اته څنګه دې اول سلبي ته تم صحیح ثبوت یې مکه حکم ثبوتي اگر راځي ته ان كانت لم تكن الشمس طالعة فالليل موجود دشو فكرنا خبره ده دې سلور مثال نه ورته پیش کړه شو مثال نه پیش کړه د طرف کې عموم ده لهذا
دا قوم د منطقيانو ډیر محتاط دی سره زه ته خبر کوم څه کوم تر اوله الله توبه تر اوله ولې زه ته څه کوم تر اوله سبحان الله بربندس ولې اوله سربور برابر الشرطية متصلة بالذكر إن حكم فيها بالسكوت لا سكوت كم سكوت ده برابر الشرطيين إيجاب والد سلبوالد لفار سكوت ربنا ده سكوت كم سكوت ده بينينه كنام ده طرفي ده ده بينينه ده طرفي سكر طرف ما من جلسه سبب وقتكم سلوم بسبب ما تفيش لكم إن كان سلوك النار من ده شمس دون طرف بالجنة إن لم تتمش لم يكن نار ده كما شو دون سلوك إن كان الشمس الفرنين لا يمون ده كما شو أول إجابة ثاني أو هذا إن لم تكن الشمس طارد من لا يمون ده أول سلوك تمس شو سلوك بسبب مش لكن أقول بس نتنت السقوط ده سقوط وصلت لوين دي سقوط وصلت لجسر كذا بين سربكاي جسر بين سربكاي ده سقوط من حكمه بسقوط هذا بس او ده سوي ده سقوط والنفي ده كم يوصل كذا ده نفي سربها نافي سوق ليست المرتبه الصدر الجمله ها والسقوط النسبه ده نسبه مطلقه ده كم نسبه ده بسقوط نسبتين ولا سقوط تعليق الدين بقي على تقدير أخرى نسبة أخرى الدين نسبتين ونسبتين سرعة نسبة أخرى بتيسر السقوط نفي صح؟ ولكن يسر السقوط فإن حكم فيها بسقوط السقوط نسبتين فأنت بتشوف ده بيعرف إيه؟ إن حكم فيها بسقوط ده سقوط كما شوف ما يمشي بسقوط نسبتين ده كم سقوط ده نالية سقوط على الترفيه أو على تقدير سقوط نسبة أخرى وده عرض رجل إن كان الشمس طارت في النهار موجود ده كما شوف ماذا بقول إيه؟ تتبع نسبة الأولى ونسبة الثانية دون سقوط كام سلام السقوط ده بينها سوء سقوط ده بينها هو أو مثال ده طريق مناسب يحكم فيها بسقوط نسبة ده سقوط مش ده سقوط أول ده بينيش مرة ده سقوط أول ولا أو بيادا كم سقوط شيء نسبة مضافة بين الناس قبل مضافة هذا ما يوجد ثاني واحد على تقدير سقوط نسبة الأخرى ده كم يوجد أو ده دي مثال كم يوجد شو سقوط شو ما في سقوط يا ترى كانوا سقوط دخل إن كانت الشمس طالعة فالنهار أو تتيسل بكان سبب إن كان إن حكم فيها بسقوط سلب نسبة يا نفي نسبة على تقدير نفي نسبة الأخرى ده كم يوجد هذا فين مثال كم يوجد فتشون كي تنتك تغيير السقوط ده في سقوط ده كينا لهذا ده نسبته ونسبة ثانية ليس سقوط فده كان سقوط يا أول وين ده بيني سردين أو نفيها يعني نفي نسبة لها تقدير نفي نسبة لها تقدير ليه؟ ده اللي يقول شو بس لكن لا أو ده بترست فتولك تقول لا تقول على تقدير أخرى شرح يقول لا بدأت تشتغل سواء كانت النسبتان ليه؟ كم نسبتان؟ ده الطرفين تيجي أغا سكوتيين ليه؟ أو سلبيين أو مختلفتين أغا سلوك سرطنو يكيدش هذا يقول هذه وجهنا تاسو لك وصف التمفتل عشان ده ده فارق فلاني ده وإلا فشرطية وإلا يقول إيه سواء كان الحكم بسكوت لا سكوت كم نسبة السكوت فإن إيه قال سريع هذا الترفيد نوي بسكوت نسبة على تقدير نسبة أخرى أو نفي ذلك السكوت أو كنا ده بشكل ده المتصلين خبرك ها المتصلين ده ده هو اللي تاسو يخبرك وشو ده زي كتبيش شو
فدائما دي خطبه كم نسوي والشرطيه اما متصله وهي التي يحكم فيها بصدق قضيه او لا صدق على تقدير صدق قضيه اخرى. ذكرت كده يعني نسبتنا مرات ذكر تجمعات لكل فرقه كده حكم شيء بايك صدق لفظ زياده الصدق بصوره ايجاب ممكن الصدق بصوره ساكت وده صدق وده خزي ان كان الشمس طالعه فالنهار كده اول صادقين الدنيا وهم صادقين الإجابة سب خبر لك يا خان داسي خبر لك شو كتابنا نقول خان متغسل بويجي لو خبر بوش دارك قد أخطأ الصاحب المدفع فقال ما قال ليسوي وإيه صاحب المقاضي أما المتصل فهي التي حكم فيها بسكوته حكم فيها بسكوت نسبة ده سكوت كم سكوت مربعين زين ده بيني سر دي بيني سر كاري أول خطوط لا تك أغير سلوس وترك كده إشتاقي تعين وسنجة وعلى تقدير سكوت نسبة أخرى حتى على تقدير أخرى كده هذا تسوي على تقدير نسبة أخرى البوية على تقدير نسبة أخرى نسبة عامة كنا سوسرة كده إيجابين كده سلبين كده تلت ديوي على تقدير السكوت نسبة في الإيجابي وبنفي نسبة على تقدير النفي نسبة أخرى أيون نفي قاول شو أول نفي خذي السلب على شو أتم نفي السجن فيبين تونه زكي دا اول نفي سقوط نفي ويغو بيا الترفين نسبتونه سره بنفي سقوط نه دي بدي النفي اخرى جاء مقدمته هل تشر بيا سره وكان وثبورجي أو نفيا فالقزة شرطية قزة شرطية سواء كان حكم بثبوت نسبة لا تقديم نسبة أخرى أو نفي ذلك الثبوت أو بالمنافاة بين نسبتين ده الصغدر ما تقول إيه منفصلية ترى إيه هذا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا ده تبع خسر ده كم خسر ومنافاة ترى بموجبتها أو فالسلب منافاة ترى بساكت هغه طرفين جدي هغه ټول موجب یو کسالبیه یو موجب بل سالبیه عکس لري مختلف سلو صورت او بالمنافات بين نسبتين او سلب تلك المنافات منافات بين نسبتين دا موجب کې شو ځکه اصل منافات ده کنه انفصال زرو کوم ده منافات به بانفصال النسبتين نو کول شي او سلب تلك المنافات يعني فسلب المنافات فالاولى شرطيه متصله كما يدوي هغه بر ان لم يكن هم سواء كان حكم بسكوت على تقدير البيوت طبعا كما شو شرطيه متصله شو موجبه وسالبه موجبه كم نتج جوي موجبه بثبوت سره حكم ايه او سالبه بنفي سره حكم بده اجابه ونفي تعلق تلي سره له والثانيه شرطيه منفصله ثانيه كما حكم منافسه شرطيه منفصله واسمع الجوالم ان حصل القضيه في الحمليه والشرطيه سيكون ذلك حصل ايه بدي محمليه وشرطيه کې قضيه په تقسیم التا چې کوم تقسیم جوړ کو کنه حصر جوړ نه ما ته ګورې نو هغه حصر عقلي دی څه حصر عقلي دی هغه چې مجوز د قسم عقل مجوز د قسم اخر نه او هغه دایره ومن نفي د چا کې اثبات کې عقل مجوز د قسم اخر نه لكن ما شو عقلي شو جو عقل مجوز ده قسم اخر نه ده الحمليه وده الشرطيه ده حكم شيء يا حكم شيء بجسره السكوت وكنا في سنه كده شنو بتاول الحمليه ده كانوا رساله ها شرطيه ده نتيجه قسمه كم قسم التقسيم شو
عقلی شو او عقل مجوز د قسم اخر نه دی. اما په مابین د متصلی او د منفصلی کې چې دا اقسام د شرطیه دي چې یو حکم په اتصال سره دی، بل حکم په انفصال سره دا چې کوم دی استقرایی دی. سمانه دو نور ندی مندلی استقراء وکړه تعالی شو کو دا د قسمه بیا مندو عقل مجوز د قسم اخر ته پیدا شي. دا خبر تاسو کوي عالم ان حصر القضيه في الحمليه والشرطيه على ما قرر المصنف څنګه بیان چې مصنف کړل بګدل والا فشتين استرګل والا فشتين نو دایر کومه بین چا کې د نفي اثبات کې عقلی نو دایر بین النفي والاثبات دایر دی عقلی د پر وجه ذکر دایر بین النفي والاثبات ده. او اما حصر الشرطيه في المتصل والمنفصل الشرطيه تقسيم بمدن فاستقرائيون ايه دا استقراء او طالع الشعر فاستقد قسم مندلي ولم يجدوا قسما اخر ثالثا دريم قسم چې کوم دی بلې نه مندلي اصبر بس وخدا. ويسمى الجزء الاول مقدما تدي شرطيه ما تقول متصله او منفصله ده تدي جزء اول ته مقدم وي ايه صوت وي ولو ته مقدم وي ذکر مقدمه وي لتقدمه دوی د چانه مخکیوالنا والثاني تاليا او دیم تسوي تالي وي ما ده ګورا ولو ته تالي وي تاریخ تلاوت کون کی ته وي د تلاوت کیسو عناجی ته خبرنا ته ګورا تلايتلو تلاوه تراشن به بمعنى قراءت باندې یو تلايت تلوا بمعنى ورپسې کېدو بمعنى څه اے دا چې تراغله دا چې په قرآن مجید کې راغله چې تلا نفس په معنا د چا د تبعه باندې راشي د قراءه په معنا نه بلکې د تبعه په معنا راشي او به شکر راغله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والشمس وضحاها والشمس وبسي والقمر زمان قسمی په نور باندې وضحاها والقمر او بسمه اذا تلاها يعني اذا تبعه قمر مذکر دی او شمس مؤنث دی. قمر مذکر دی والقمر تو په زمانه په قمر قسمی اذا تلا اذا تبع تلا مذکر شو زمين فکر راځي د قمر ته تلا کی زمين راځي د چاته شمس او د دې وجه وجه یتلون بل د قرآن کې راځي کنه وجه به د يهودانو بارکه یتلون راځي د یتلون په دوه معنی په تفسیر کې ویل دي يتلون تلاوتهم يتبعون ما نمر ورپسې کېږي دونه معنا ته شي او زیاده متبادل معنا قرات ده کنه اتباع معنا سم راځي او چې کوم معنا قرات سره راځي دي وجه کده ده بشنه کې قول مقدما لتقدمه في الذكر وذكر کې مخکینو او تالي لتلويه عن الجزء الاول ايه دو ورپسې کې دوه د معنی په جزء اول پسې رسته بسم الله الرحمن الرحيم نشيل هنا اوسو پس دا غینا الله پاک یو بخا چې مون تقسیم کو پچا چاګه وکړه چې مون تقسیم کو د قضیه دو قسمونو ته چې قضیه کنه حملیه او سوق شرطیه وا اوس په شرطیه کې تقسیم چي ده هغه په صفحه نمبر غالبا 32 کې مونږه براشي کومه صفحه کې او 32 کې دا ده 32 کې شرطیه متصله ان حكم فيها بثبوت نسبتها على تقدير اخرى دا هم ځل کې چې مونږ ویلې ښه او ترې جوړ شي ان شاء الله به تیر شو صحیح ده هغه څه پرون چې مونږ سبق ویلو کنه هغه سبق دا سبق ته چې ماته تاسو تفسیر ویل لګورئ او ځکه چې هغه ماته تاسو پرو وای او دا زمي تاسو ته راوړم یاد شي اوس راشه چې دا قسم اول چې حملیه ده په دې دوه قسمونو کې چې حملیه او شرطیه ده حملیه وسطوي نو د حملیه تعریف هم کړل کنه اوس تقسیم کوي بچا کیږي په حملیه کې تقسیم اول په اعتبار د حال د موضوع سره ده څه سره ده موږ د موضوع ځکه چې په قضیه حملیه کې یو موضوع محمول نسبتي دا درې خبره دا درې څه دا درې اجزا ورته مما لابد من ذلك اجزاء دي کنه اجزاء خو اجزاء نه اجزاء ضروري
اوس د موضوع د جزء اول چې موضوع ده د دې حال ته منګور کنه په دې اعتبار سره تقسیم په حمله کې کوو نو دا موضوع به خالي نه یا به جزئی وي او یا به شي کلی وي پیدا خبرکم سوي دا موضوع د حمله به خالي نه یا به جزئی او یا به سوکي جزئی ته شي چې شخص معین کنه شخص معین یعنی جزئی وي او یا به شي کلی وي نو کلی د پر خو افراد کنه نو اوس موږ ګورو کنه یو په دې کلی باندې حکم پوښې په دا په دې کلی باندې حکم دا کلی چې موضوع کې شه ده نو قطع نظر د افرادنا دا نظر بستا مرکوزي بچا باندې یوازې په دې طبيعت او په حقیقت د دې کلی باندې او نظر به بالکل مقطوع د چانه د افرادنا دښو لکه چې فرض کا حکم بچا باندې موضوع په دې قضیه کې غسو او هغه شخصو او جزئیو هغه ته لګي شخصیه او مخصوصه وته لګي څه شخصیه وته موږ موجه تصمیم ښکارا دوی د کون د موضوع په کې شخص د کون د موضوع په کې څو امر جزئی څنګه وته مخصوصه وته موږ امر مخصوص او کلیو نو بیا ما تاسو ته کلیو نو بده او کوم موضوع څو کو امر کلیو بیا بخایني یا د کلی په خو افراد یا افراد او په نظر قطعي نظر په سن خزاد د دې کلی باندې او په حقیقت او په طبيعت د پوری باندې نظر دې ته بیا ویل کېږي څه دې ته ویل کېږي چې کوم نه پوښتنه تبعیه څه ته ویل کېږي قضیه تبعیه وته ویل کېږي او په دې کې د فیصله عمل کا ک نظر پکې افراد ته وو نظر پکې سو افراد او نظر قطع نو نظر پکې افراد ته وو یا مقدار او کمیت د افرادو كلن او بعضا بیان شی او یا بنی بیان شی نو كلن او بعضا کمیت او مقدار د افراد بیان شی هغه ته محصوره وي څه وي او کچرتا كلن او کنه پوښې په بعضا کمیت د افراد نو بیان شی یعنی نظر خو افراد ته کېشتا ټیک ده خود افراد او کمیت او مقدار كلن بعضا نه بیان شی دا كلن بعضا ځکه ما چې د شي کمیت نه بیانېږي چې دا لستی کې شر دي کې 50 دي دا نه که بیانېږي هم دا بیان وي سوي كلنا وبعضا او یا بجو تغني نو کنه او هغه محصوره شو او کنه هغه مهمله شو اسه شو دا متأخرین مهمله هم ده توي ښه مهمله څه ته وي او محصوره ته څه کوي زوی د حسب د افراد د موضوعنا په اعتبار د بیان د غیسره كلنا وبعضا او مهمله ته مهمله وي دوی د اهمال د چانه د اهمال د افرادنا پوښي چې بیان داغي کلن او بعضن نه نشي دا خبره مهمله پاتې شي دا نو څنګه وته مهمله وي څو قسم شتول څو قسم دا تقسیم د حملیه شو په اعتبار د حال د چا سره د موضوع سره د دې وجنه هم د دې وجنه په دې اسماء په دې نمونه په دې اقسام په دې اسماء کې لحاظ د چا سره د موضوع کې شي دمته چې ما ګور چې موضوع شخص من شخصیت مونږ نه چې موضوع نفسي طبيعت مونږ تبعيه او قضيه تبعيه نه چې موضوع کې حصر د افراد شي نو محصورات مونږ نه او چې اهمال د افراد د موضوع شي نو معاملات مونږ نه ځکه خدا ها اوس دا څه براشي چې په کم حرف سره په کم کلمې سره بیان د افراد د موضوع کېږي د محصورات او راشه چا راشه دا محصوره په خپل کور کې بیا په څلور قسمه ده پوښې په محصوره په خپل کور کې په څو قسمه ده او دا محصوره په خپل کور کې په څلور قسمه ده لکه دا محصوره چې کوم ده دا بخني یا به حکم شي په کل افراد باندې یا په بعض باندې یا په شی باندې یا په بعض په کل شی نو بیا بخالي نه یا به حکم ایجابي یا حکم سلبي نو په کل شی حکم ایجابي دا غیر ته موجبات کلیه وي كل شيء له كليه ده او ايجابي له موجبات كليه شو او كل شيء هو حكم سلبي سالبه كليه سالبه ذکر جوړي ده حکم سلبي او كليه ذکر جوړي ده کوم موضوع نه بګي کیسه حکم شي په کولو باندې او حکم شي په چا باندې په بعضو باندې چا باندې په بعضو باندې یا بسي یا به ايجابني یا سلبني کی ايجابن جو موجبه جزئيه شو او کوڅو جزئيه څنګه شو چې په بعضو باندې او ايجابن نه موجبه شو موجبه جزئيه شو او سلبن سالبه جزئيه شو ا دې کې د هم تکول شي چې بل شان دی یا به حکم ایجابي یا به حکم سلبي دي شو په حکم ایجابي یا به کله باندې یا به بعض باندې
او که حکم سلبي او کل بعض مقصد یو دی چې هر طرف نه راخلي راځته شي ها کوم حرف چې بیان د چا کوي په دې محصور کې اوس دا ټکی وایم کوم حرف چې څه بیان چې کوم دی د کلیت او د بعضیت کوي پوښ ما به البيان بیان چې اې د سوې سور وي اې د سوې او سور چې کوم دی د سلو قسمه محصوره چې شوي کومه سلو محصوره موجبه کله جزئیه سالبه کله سالبه جزئیه دا چې دی کنه پوښ او د هر یک قضیه خپل حرف سور دی سور ما تصریح سور څه ما به بیان افراد الموضوع ما هر کلمه به چې پاغي سره بیان د افراد الموضوعي هغه ته سوې سور وي حرف سور وي صحیح ده او کنه وي ادم ماخوذ د سور البلد نه ماخوذ د چانه لکه سور البلد هغه بل دیوال ته وي چې په بلد باندې محیط دي او دام بچا محیط په افراد د موضوع باندې محیط ده دغه نو دا د ته وایي کنه دا تسمیه د هغه زین راغسته شی د ماخوذ مشتق منه ماخوذه دا تسمیه دا تسمیه د سور البلد نه ټیک شو ازو خبرته پوښ او دا شو او د دې ډول نو ته زين ترى خبر راوړي کته کوشته واش والموضوع ان كان شخصا معينا سميت القضيه شخصيه ومخصوصه او موضوع بجد شخص معين متن تخذ والموضوع ان كان شخصا معينا كموضوع شخص معين سميت القضيه الشخصيه سميت القضيه الشخصيه ومقدار شخصيه ومخصوصه ومنسوبه ده سره دا بذکر اگر چې سميت مجهول ده تسمیه په معنا د نوم یې خودو ما دا ګره تسمیه په معنا د نوم یې خودو دا دوه مفعول غواړي نو چې مجهول دی نو مفعول اول د فاعل په ځای ودرېد کوم مفعول اول پس سميت القد قضيته موږ ځکه مرفوع چې دا مفعول اول دا موږ نائب فاعل کو او مفعول ثاني به خپل نسب پاتې شو شخصیتا او مخصوصا وان كان نفس الحقيقه او کو شخص نو کلیو او ماته په دې کلی کې نظر او په حقیقت د دې کلی باندې او په طبيعت باندې دا دغه تعبیر دي چې کړل ښه وان كان نفس الحقيقه او کو چرته موضوع په کې نفس حقیقت او څو مخکې حکم په جزئی باندې اوس په کلی دی او په نفس حقیقت د دې کلی باندې دی قطع نظر د چانه فتبعيه من فرق تبعيه او وجه تسميه کړه دوی د حکم په نفس طبيعت باندې